السلام علیکم. زه یم انیس خان. نن سپریم کورټ یو ډیر تاریخي فیصله ورکړه. په هغې کې دا وویل چې د ذوالفقار علي بوټو خلاف کم ټرایل شوی و هغې کې د انصاف تقاضې نه وي پوره شوي. دا څه معامله ده دا درته وایم، خو که تاسو زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کې کمنټ کوئ، لایک کوئ او بیل آیکن ضرور وهئ چې تاسو ته د هر نوي ویډیو نوټیفیکیشن راځي. 45 سال مخکې چې کله بوټو صاحب حکومت ختم کو، ضیاء الحق مارشل لا یې ولګوله او هغه د کسوري صاحب په جعلي قتل په کیس کې په یو بوګس طریقه باندې هغه ټرایل وچلو او مولوي مشتاق غونته کردارونه په عدلیه کې چې هغوی د ضیاء الحق د خوشحالولو دپاره د بوټو صاحب د پانسۍ آرډر کړی او دا کیس چې دا په 2011 کې سپریم کورټ کې آصف علي زرداري جمع کړی او اوس یې 14 کاله پس نمبر راغی. نو دا زموږ د عدلیې د نااهلتوب یو کلاسیک کیس دی چې یو خو یې بېګناه سړي له پانسي ورکړی او بیا 45 سال بعد هغوی ته وریاد شو چې موږ دا خپله غلطي ټیک کړو. زه تاسو ته یو لطیفه کوم. یو سړی ووایي بابا او هغه چا سره جګړه وکړه، نو هغه په وخت ورته پولیس ووایي چې څه پیسې میسې را چې کیسه له ختمه کړو، خو هغه کیس یوړو عدالت ته او 14 کاله عدالت کې چلیدو. نو 14 کاله پس جج فیصله وکړه او 15,000 روپۍ په هغې بل سړي جرمانه کړه او مسله دغه شوه. بابا چې دا فیصله واورېده نو جج ته یې وی چې جج صاحب خدای دې حوالدار کا. نو هغه ورته بابا دا ته څه وی؟ وی نه بچي، وی خدای دې حوالدار کا. جج ورته وی چې حوالدار خو زمانه ډیر لاندې سړی دی، اول حوالداري، بیا به اسسټنټ سب انسپکټر وي، بیا به انسپکټر وي، بیا ډي اس پي دی، بیا اس پي دی، بیا دومره عهدې دي او دا ټول ماته محتاج دي. زه خو جج یم، نو ته څنګه وی چې یاره خدای دې حوالدار کا؟ هغه ورته وی بچي کومه فیصله چې تا اوس 14 کاله پس وکړه نو دا مال هغې حوالدار په هغې وخت کوله. وی ما ته یې وی چې 15,000 روپۍ را چې کیسه ده له ختمه کړمه. نو تا په 14 کاله کې وکړه حوالدار، نو حوالدار ستا نه ډېر پاورفل دی. دا مې په دې پسې وکړه چې د ذوالفقار علي بوټو ته انصاف 45 سال بعد میلاو شو او 14 کاله بعد آصف علي زرداري چې کله صدر و دا کیس جمع کړی و نمبر یې راغی، نو د عام خلکو به زموږ په عدالتونو کې څه حالي. چیف جسټس صاحب ډیر محترم دی زما دپاره. پکار دا چې دی په عدلیه کې داسې انقلابي چینجز راولي چې د 45 کالو په ځای خلکو ته 45 ورځو کې انصاف میلاویږي. او دویم د عدلیې د معیار ته وګوره چې کم حرکتونه عدلیې د طاقتور قوتونو په دباو کې د ذوالفقار علي بوټو له پانسي ورکړې وه، هغه قوتونه اوس د عمران خان سره هم هغه کوي. عدالتونه په جیل کې د روزانه په بنیاد باندې هغه له په بېګناه کیسونو کې سزاګانې اوري او چیف جسټس صاحب پې خاموشه دی. نو خلکو په ذهن کې دا سوال دی چې 45 سال مخکې تا سره د مړ وزیر اعظم خو ډېر فکر دی، خو دا اوس چې په اډیاله جیل کې وزیر اعظم بند دی او دقسې کیسونه دي، نو آیا ده ته به هم 45 سال بعد بیا عمران خان ته انصاف میلاویږي؟ یو بل جج به وایي چې په هغې ورځو کې عدلیې غلطي کړې وه. نو دغه دوهره معیار زموږ د ادارو نه د عوام اعتماد ختم کړی. د عوام اعتماد چې څو پورې په ادارو نه هغه ملکونه ترقي نه کوي. موږ غواړو چې ادارې مضبوطي، فوج زموږ دی، زموږ د زړه سرونه دي، عدلیه زموږ د ملک اداره ده، موږ یې ډېر قدر کوو، خو د هغوی دې کارکردګو ته چې وګورو نو د عوام اعتماد متزلزل شي. نو چیف جسټس صاحب فیصله 45 سال بعد یو مړ وزیر اعظم له انصاف خو ورکو، د هغه د پانسۍ کیس یې معطل کو، خو ژوندي وزیر اعظم سره چې د روزانه په بنیاد د عدالتونو کې کم بې انصافي کیږي، د دې انصاف بوله څوک ورکوي؟ دا ډېر اهم سوال دی. تاسو کو د دې ویډیو سره اتفاق کوئ نو کمنټ پې لازماً کوئ چې ما ته پته لګي چې ستاسو په ویډیو کې څومره انټرسټ دی. لایک ورکوئ، شیر کوئ ضرور چې کوم ویډیو ستاسو خوښه شي چې نور یې وګوري او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.